بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الافغان شیرپوی بونن شهید وطن شهید فخر پښتونخوا علمزیب مرزی چې کوم دي ټول اسکاله پس هم د ولس په زړونو کې ژوندې ده. نن د 400 د پښتونخوا د خلکو دغه جلسې ته په زرګو خلک راغلي ورسره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دي دوی منېګان امپیګان منسټر صاحب او دغه شانتي ځلي تنظیم دغه ټوله کابینه خوب راغلی و د علمزیب مرزی د غرونو له او دغه ورکرانو له یو درناوی ورکړو. په دغې اړه باندې به خبرې اترې کوو چې د شهید وطن او شهید پښتونخوا علمزیب مرزی والي سره فضل محمد خان څه تاثرات موږ سره شریکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. لومبې خو الافغان صاحب زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو د محفل لراله زموږ محفل هم درونکو زموږ محفل هم ښکلې کو. څنګه چې تاسو وبې په خپله د نننۍ دلته غونډه د دې دوه مقصد یو دا چې د عمران خان سره زمونږ یکجهتي چې کوم مونږ د هر خالی په ورځ د اتوار په شپه مونږ مناوو او ورسره د شهید علمزیب مرزی برسي وه نو مونږ دا دواړه پروګرامونه نن را یوځای کړل. تاسو وی چې تاسو د علمزیب مرزی په حواله سره څه وایه. زه به لنډه خبره کوم. عارف خانم ولاړ دی، انور تاج خانم ولاړ دی، نور مشران مرګري ولاړ دي که څوک سویل غواړي. زه به لنډه خبره دا وکم چې شهید د همیشه لپاره ژوندي زما ستا په نظر کې مړ شي خو د هغه همیشه لپاره ژوندي شي. او زه اوس مې په دې جلسه کې مې ووی ستاسو په ذریعه زه دا خبره کول غواړم چې هغه بختورو او زما د الله نه دا سوال دی چې الله تعالی د عزت مرګ راکې ماله ته د شهادت مرګ راکې. زه هم د دې نه بختور سړی نه یم به زه خپله خبره په دې ځای خلاصوم. عارف احمدزی صاحب د همدا علمزیب مرزی والي سره خبرې کوو چې تاسو ورسره وخت پاتې شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره زیاته مننه. علمزیب واقعي یو داسې شخصیت و چې هغه په خپل خدمت باندې د مقام ته رسېدلی و. زما سره خو کالج کې پاتې شو د هغه منډه چې کوم دی دا د ما مخکې وه چې کله به هم څه مسله وه دا سټوډنټان به ټول هغه پسې وو هغه به مخکې وو. یوازې دا نه د چابړي پروش و د 400 د بازار ټانګي والو هغه وخت کې ټانګې ډېرې زیاتې وې. د دې مسلې به وې د چابړي پروش مسلې به وې د غریبانو مسلې به هغه بل ته راغی او به ورسره شو هغه مسله به چې کوم دی الله پاک حل کړه. نو زه خراج تحسین پیش کوم څنګه چې فضل خان ووی چې د قرآن وینا ده چې شهید چې کوم دی دا همیشه دپاره جمدي وي. واقعي چې کوم دی علمزیب یو ډېر غټ شخصیت و او نن 12 کاله بعد چې دا دومره لوی تعداد کې خلک راغلي نو دا د دې خبرې غمازي کوي چې دا خلک چې کوم دی د دې په زړونو کې علمزیب چې کوم دی اوس هم هغه احترام او هغه عزت موجود دی او چې کله هم داسې اواز کېږي نو دا قوم هغې ته راوچتېږي. نو زه ورته یو ځل بیا خراج تحسین پیش کوم او یقینا چې الله پاک به له مقام ورکړي او الله پاک دې وله ډېر لوی مقام ورکړي. ډېره مننه. انور تاج صاحب جي منې صاحب موجود دی او هغوی نه همدغه تاثرات. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې زه ستاسو شکریه ادا کوم او زه به د فضل خان د خبره انډورس کوم چې دلته چې کوم موږ نن دا راغونډه وه یو د علمزیب عمرزی شهید په باره کې وه چې د هغه 12مه کلیزه وه او په هغې په سلسله کې زموږ دلته راغونډه وه. او دویم چې کوم عمران خان د هر هفتې په ورځ د شپې موږ ته کال راکړی چې تاسو به احتجاج کوئ نو ورسره دواړه هغه هم ورسره موږ ریکارډ کړو. علمزیب شهید باره کې به زه ده ووایم چې هغه د یو آزاد ذهن مالک و. هغه د معاشره کې یو خپل ځان وښوده او هغه یو خدمت دومره وکړو د دې علاقې چې په هغې کې تقریبا 12 کاله پس هم دا دومره خلک را جمع کېدل او د هغه یاد کول دا د دې مثال دی چې کوم سړی په دې معاشره کې څه کردار ادا کړي د خلکو خدمت وکړي د غریبو په کار راشي او د محرومو خلکو خاص کر د هغوی نماینده جوړ شي نو هغه به دغه ساله په تاریخ کې یاد ساتلی شي څنګه چې علمزیب مرزی یاد ساتلی شي. کتونکو دا مخال عزیز خانم موجود دی، ظفر خانم موجود دی، شاهد اجیب موجود دی، اسد او دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف ټول ضلعي تنظیم موجود دی. ارشد خان نه به صرف د شکریه حوالې سره میسیج اخلو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني الب خان بھیا. زه خو اول چې دی د فضل محمد خانه، انور تاج خانه، د خالد خانه، د عزیز خانه، د حبیب خانه، شهید خان وغیره وغیره ډېر ملګري راغلل د پارټۍ مشران راغلل. دې ټولو شکریه ادا کوم. دویم چې دی کم ملګري چې د شهید علمزیب مرزی څنګه چې تاسو وی نظریاتي ملګري یا د پارټۍ ملګري چې کم دلته راغلل د هغې ټولو شکریه د زړه د خلاص ادا کوم. او زه خو لومبي د فضل خان دی، عارف خان دی، ملک صاحب دی، عزیز الله خان دی، ظفر خان دی، خالد خان امپیه
او د پی ټی آی د ټولې ضلعې کارکنان د ټولو زړه د اخلاص شکریا ادا کوم کوم نمونه مې نه هغه شی د هغې معذرت غواړم او زه د صحافیانو ورونو چې کوم دی د زړه د اخلاص شکریا ادا کوم او دا کومه سلسله دا کومه واقعه چې د صحافیانو ورونو راغلې ده څنګه چې فضل خان وي عارف خان وي ملک صاحب دي ظفر دي عزیز خان دي دا ټول ارشد عمر دی موږ ټول په شریکه انشاءالله چې فضل خان د عمرې نه د خدای په خیر راولي چې دی راځي انشاءالله هغې پورې به دا مسله حل شوي او انشاءالله دې کې به موږ شانه بشانه کوشش کوو ولاړ به د دلې خدمت به موږ په شریکه ټول کوو ډېره مهرباني ډېره شکریه ډېر کو انور تاج صاحب ولاړ دی ما نه به ګیلي وي عارف صاحب ولاړ دی ما نه به ګیلي وي فضل خان ولاړ دی ما نه به ګیلي وي خو دا د کلي ګیلي دي تنقید پې ښه بې جار کوم او کړی مې هم دی او بیا به هم پې کوم خو بیا هم هغه برداشت کړی دی څو پورې چې د ایم ایس خبره ده نو د دوی ذهن ته چا څنګه خبرې را رسولې دي یا دا کم چې تمراغات خوري یا لګیا دي دا به زه دوی ته واضحه کومه چې دې ځای کې کرپشن دی دې ځای کې نښتې دی دې ځای کې دا لانجې کوي تاسو بدنامئ اول ته کې چې کوم دی وکړي رزلټ ورکوي نو دا هر څه به انشاءالله زه دوی سره شریکوم دوی ته به ښیم ډېره مننه خوشحاله اوسئ